پیغلې جنکۍ نه واده کول او ځوانانو هلکانو له واده نه کول. دا غټ مرض دی نن سبا، ځکه چې څنګه د هلک زلمی شي او د جنۍ پیغله شي نو دوی واده ته زړه کېږي. یو سړی د 40 کالو 50 کالو ته ووایي ماما دویمه ښځه درته ورکړه به یې خوله کې څنګه اوبه راشي، کم ده نه وایي دی ورته هم سم خوشحالي. بس دغه سوچ کې دی یا خو درې ښځې نه هېرېږي نو که دغه چېرته راضي شي نو کوي، او یا که چېرته داسې مالي مسلې وي چې دا حل شي به یې کوو. نو چې د 50 کالو د 80 کالو بوډا ته ووایي چې دویم واده له کوه ته خوشحالي، نو چې هلک نوی نوی زلمی شي ده به واده ته زړه نه کېږي، او یو جنۍ پیغله شي د دې به واده ته زړه نه کېږي چې زه واده شوی زما خاوند وي. دا غټ ظلم روان دی چې په کورونو کې دننه زلمي سړي چې دغه ناست دي او پیغلې جنکۍ ناستې دي او مور پلار خوشحاله دي، وایي زمونږ بچي به منې. پسې منې وایي موږ ته چې تر اوسه پورې نه دي ویلي چې موږ له واده وکړو. خو تا نه حیا کوي، شرم پکې دی، خو ته خو چېرته د ملګرو په ترو د هغوی نه معلومات وکړې او سره ته کښېنه وایي رښتیا خبره وکړه چې څه راته وایي. د نن سبا په دې زمانه کې دا خصوصي خبره زما یاد ساتي، د نن سبا په دې وخت کې بالکل چې ګورې بچو له واده د سره لیټ نه کوي. مخکې خو دې اکثر دا مشران خپل مثال ورکوي، مشران له دا نه دي پکار چې خپل مثال ورکړي. پخوا دا موبایل وي نه وي، دا موبایل دا بازارونه داسې ډېر نه وو او په هغه وخت کې پخوا داسې پردې اهتمام ډېر زیات و. نن سبا خو مارکیټونه ډېر شوي دي، موبایل عامې شوي، هر ماشوم سره هلک سره د جنۍ سره موبایل پروت او په دې کې هغه د جنکو تصویرانې ني، په دې کې هغه د هلکانو تصویرانې ني. د هغې د لاسه بیا هغه واده طرف ته زړه ډېر کېږي. نو کوشش دا کوئ چې په کور کې هلک او په کور کې جنۍ او ستا وس رسي نو دوی واده کوئ یا دوی له واده کوئ، د دې د لاسه به د زنا یو لار بنده شي. په هغې کې دا نصیحت ټولو مسلمانانو ته او خصوصا پښتنو دغه ده چې دا مهرونه کم کړئ. مهرونه چې کله کم کړی شو نو بیا به چې د هلکان به واده هلکانو ته به واده اسان شي. دا یو طرف ته نصیحت دی هلک کور واله ته، جنۍ کور واله ته چې مهرونه کم کړئ. او د هلک کور واله ته دا نصیحت دی چې د دې دغه سامان ته په انتظار مه کښېني. دا د بغیرتوب خبرې دي چې ماله به کټ راوړي او ماله به تولۍ راوړي او ماله به ایسي راوړي او ماله به چې دی پریزر راوړي او ماله به لوښي راوړي. دا ډېره کچه خبره ده. نه که هلک کور والا دا قصې پرېږدي، جنۍ کور والا مهرونه کم کړي، مسله به ټوله ختمه شي. ختمه به شي که نه؟ دا جاښه خو ټوله جوړه شوې دی د لاسه. بوډا پلار دی، غریب پلار دی، 5-6 لوڼه کور کې ناست لکه واده کوي ولې نه؟ ورور هغه وایي چې کټ او هغه وایي چې دا او دا او چې نه کوي بیا پورې خلک خاندي. کم ځینې دا غریب پیسې راوړي، کم سے کم 2-3 لکه روپۍ پرې لګي نشتې اوس. جنکۍ دغه شان ناستې د زنا یو لار کولاو شوې. هلک کور کې غریب ناست دی، ولې دله واده نه کړي، دا خو لوی سړی دی. هغه وایي وروره څوک وایي چې 7 تولې به کوي او څوک وایي 8 تولې او څوک وایي 20 تولې او څوک وایي 13 تولې او موږ غریبانه خلک یو تولې 2 طاقت هم رسي نور نشته. نو که چېرته هلک کور والا دا قصې پرېږدي د دې سامان سازو سامان ده چې موږ له به دا راوړي او ما له به دغه راوړي، او جنۍ کور والا دا قصې پرېږدي د مهر ده. خو دومره مهر دې کېږي چې صرف د نکاح، ځکه چې په نکاح کې مهر یې د الله لازم کړي دي چې صرف د نکاح به روا شي، بیا دې واده وکړي. نو دې د لاسه به زموږ د معاشرې حفاظت وشي. اوس زموږ په معاشره کې زه درته ښه دعوې سره دا خبره کوم، غالبا په هر کور کې ګوره جنۍ 2 ناستې دي. غالبا په هر کور کې ګوره جنۍ 2 ناستې دي، عمرونه ډېر شوي، څوک یې نه غواړي. څه د لاسه د قصو د لاسه پاتې شوي دي، نو داسې نه دي کول پکار. او دویم نصیحت پښتنو ته هغه ده که چېرته د جنۍ عمر زیات شي او په کور کې کښېني نو دا بدګماني مه کوو چې دا به د څه د لاسه ناست دی. اکثر زموږ دا خلک دا وایي چې نه پاتې شوي دي، که به سي چل هېڅ چل نشته. یو نیم جنۍ داسې چې رشته پسې راشي، پلار قصې ډېرې کوي، قصو ماري، نه داسې او نه کته او نه بره. د هغې د لاسه جنۍ غریبه په کور کې پاتې شي. چې جنۍ غریبه کور کې پاتې شي نو بیا دا بعض خلک بدګماني کوي چې دا پاتې شوي دي، که به سي چلي او دا به یو دغه پالتو خبرې موقعه ته میلاو شوه. خاص کر زه د خپلو وروڼو ته نصیحت کوم چې داسې جنۍ چې په کور کې پاتې شوي، عمر ډېر شوی، نو واده یې که دویم واده وکړه، په دویمه واده که، په درېیمه یې که، څلورمه یې واده که.
نو ستا به ودونه ډېر شي او دلته به د یو زنانه څه وشي حفاظت وشي د یو زنانې حفاظت به وشي نو د خپلو بچو خیال ساتئ د هغوی ژوند چې ته خراب نه کوي په دې غلطو کارونو سره په هغې کې غټ لاس او بیا زما وستایي که موږ پرې ځان غلی کړو نو زموږ دا نصیحت دی د پښتنو وروڼو او خویندو ته ټولو ته چې په دې مسله کې کوتاهي مه کوئ د خپلو بچو خیال ساتئ دا بچي دی نه چې ته ګورې خراب نه شي خاص کر نن سبا دور چې د فتنو دور دی والله لازم چې انسان په خپل ځان ویریږي چې واده یي او بچي یې په ځان یېرېږي نو چې بیا پیغله جنۍ او زلمی هلک په کور کې دغه شان ناست دا سویمه لار شوه دا پنځمه ګور رسول صلی د ځوانانو ته نصیحت کړی یا معشر الشباب ای ځوانانو من استطاع منکم الباء فلیتزوج په تاسو کې څوک واده کولی واده دې وکړي فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج د دې د لاسه سترګو حفاظت کېږي د دې د لاسه د عورت حفاظت کېږي چې کله انسان واده وکړي